ها بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو منګه ویلو چې فل عالم جميع اجزاء محدث، عالم د خپل ټول اجزاء سره محدث دی. ځکه دا چې عالم چې نه دا جوړ لري اعیان او د اعراضونه، اعیان او اعراض دا چې نه دا دغه دي حادث دي، نو عالم هم حادث دی. د عین تعریف قائم بالذات او د عارض تعریف قائم بالغیر. بیا موږ ویلو چې د عین او ذات تعریفونه دا فلسفه هم کړي دا متکلمین هم کړي نه، د متکلمین په است مطلب دی. او دا اعیان یا به د اجزاء مرکب وي او یا به د اجزاء مرکب نه وي. کله اجزاء مرکب نو دي ته جسم وي. او د جسم د لپاره څومره اجزا پکار دي، نو پای کې اختلاف شوی چې د جمهور اشاعره مذهب دار چې د دوو جزونو نه کم از کم جسم مرکب وي، او بعض اشاعره وي چې درې جزونه ولا پکار دي چې ابعاد ثلاثه طول عرض او مخ پکې متحقق شي، او بعض وي چې د دې لپاره اته اجزا چې نندا پکار دي چې تقاطع د ابعاد ثلاثه په زاویه قائمه باندې راشي. او دا هغه دلیلونه دا ویل شو. نو عین یا ول اجزاء مرکب وي او چای د جسم وي، یا ول اجزاء مرکب نه وي چې هغه ته جوهر وي، او دغه جوهر دا جزء لا تجزا وي. نو بل تیر سبق موږ دا ویلو چې دی او غیر مرکب کل جوهر، چې دا غیر مرکب به لکه جوهر. نو دې سی ونه وي چې او غیر مرکب وهو الجوهر، چې دا به غیر مرکب وي او هغه جوهر دی. وکدا وهو الجوهر ویلې وي، نو بیا په دې باندې اعتراض راتلو د حکما او د طرفنا چې تاسو هغه جز هغه سیس چې هغه مرکب نه وي د اجزاونه، نو هغه تاسو منحصر کو په جوهر کې، او حال دا دی چې هغه سيزونه چې د اجزاونه خالی وي نه هغه صرف جوهر نه لري بلکې عقول هم دي، حیولا هم ده، صورت هم ده، نفوس مجرده هم دي. پوه شئ؟ نه حیولا موږ تعریف ویلو چې حیولا هغه جوهر ته وي چې مختلف صورتونه اختیاري لکه لوحه ده، دغه وسپنه ده، کله د دینه یو شکل جوړیږي کله بل شکل جوړیږي. او دا حیولا دا کیفیت چې دی صورت هغه کیفیت ته وي چې یو سیز د بل سیز نه راځي به درې سره جدا کیږي، نه هغه ته صورت وي. او بل موږ عقول ویلو چې کما وای چې دا دنیا ټوله عقول عشره چلی، چې اول عقل اول فرشته پیدا کړو، بیا بل اسمان، بیا بل اسمان، نو اسمانونه ایو عرش او یو کرسی ایو فرشته، نو لسوي عقول دا ټوله دنیا غ چلی. بیا دغه وای دا فلسفه چې دا جزء لا يتجزا د سر ناړو موجود نه دی، یعنی او جوهر فرد او جزء لا يتجزا دا موجود نه دی. زګه وای کچرته دا جزء لا يتجزا موجود شي، نو یو جزء به د دوو جزونو په منځ کې فرض کول دا بیا ممکن، نو یو جزء د دوو اجزاو په منځ کې فرض کول ممکن نه دي، لہذا جزء لا يتجزا دا موجود هم نه. پوه شئ؟ او وجه د بطلان دا ده وای که چېرته یو څیز د دوو څیزونو په منځ کې فرض شي، نو دا دوه احتمال لري، یا به دا منځ والا جز دا دواړه جزونه دا په آپس کې د میلاوېدو نه به مانع وي یا به نه وي. که چېرته په آپس کې د میلاوېدو نه دا مانع وو، نو بیا به تقسیم نشي، تقسیم براشي، او ته وایي جزء لا يتجزا تقسیمیږي نه. او که مانع نشي، نو بیا به داسې کنه چې یو به د بل سره میلاو شي، او دا دواړه جوهر دي، او جوهر یو په بل کې نشي داخلي دی، په جوهر کې تداخل محال دی، لہذا جزء لا يتجزا دا وی نشته دی. او کما اشاعره هغه چې وایي جزء لا يتجزا موجود دی، نو جزء لا يتجزا د وجود د پاره هغه درې دلیلونه وي. د ټول نه غټ دلیل او قوي دلیل هغه دا دی وایي که چېرته یو قره حقیقیه دا په یو سطح مستوي باندې کېښودلی شي، قره موږ یو ګول سیز ته ویلی کېږي، او قره حقیقیه هغه جسم مستدیر ته ویل کېږي چې د هغې احاطه د یوې سطحې نه وي، او د دې په منځ کې دننه یو نقطه وي، او هغه نقطه چې ده نو دا د دې نه ټول لکه داسې یو سرکل د وباسمه په دې دی کې، او په منځ کې دا په منځ کې د دې یو نقطه زه راولم، د دې نقطه، او دا نقطه داسې زه راولم چې د دې نه هر طرف ته د دې نه برابر خطوط وځي، نو دې ته ویل کېږي قره مستدیره.
پوه شوي لکه منګه کره دی بال ته وایو فوټبال چې دی عام د وړو دا بال چې دی دې ته کره وایي پوه شوي دې باندې نو دا کره حقیقیه دا اسی فرض کړلی شوي دا اسی فرض کړلی شوي لکه یو خو دا کره ده کوم چې پرې خو دا کره حقیقي چې را ټوله دنیا ته چې دا ګول ده نو دا کره حقیقیه کله چې په سطح مستوي باندې فرض کړی شي سطح مستوي داسې دغه ته ویل کېږي چې بالکل یو هوار نیغ میدان وي نو کله چې په سطح مستوي باندې دا کره حقیقیه دا کېښودلی شي نو د دې دا کم جزء دا جز چې د دې سره میلاو شي د دې سطح مستوي سره میلاو شي نو دغه جزء لا يتجزا دی دغه سره جزء لا يتجزا دی او دا په داسې زید باندې به دا کره حقیقیه دا کره حقیقیه دا به په دې سطح مستوي سره او په داسې ځای باندې بدل شي چې هغه به اخوا نور به نه تقسیمیږي که چېرته په داسې جز باندې نه و تقسیم شوی که چېرته دا په دې ځای باندې راغلی چې هغې دوه جزونه جوړېدل نو بیا هغه کره حقیقیه شوه نو ځکه چې د دې دوو جزونو نه بیا څه جوړ شي د دې نه به خط جوړ شي او خط په کره حقیقیه کې نه وي خط په کره حقیقیه کې نه وي لکه پوه شو بې باندې نو خامخا دا په داسې یو ځای باندې به دا کره حقیقیه په سطح مستوي باندې به دې سره په دې ځای باندې میلاویږي چې هغه به نور نه تقسیمیږي لکه پوه شو بې باندې وایي دا د دې جمهور اشاعرو قوي دلیل او د دې نه علاوه دوه دلیلونه د دوی په نسبت باندې نور دي هغه د اولنی دلیل دا دی چې دا دغه وایي که نه څه نوم ورته وایي دا فلاسفه وایي چې یو عین چې دی که نه عین هر عین دا د دې دا تقسیم دا غیر متناهی دی د هر عین تقسیم سره غیر متناهی دی مطلب دا که نه هر عین چې دی دا تقسیمیږي او دومره تقسیمیږي چې لا متناهی دی لا متناهی څه مطلب دی چې د هغې څه حد نه وي معلوم نو وایو که چېرته څنګه چې دا فلاسفه وایي چې د دې دا خبره ومنلی شي چې هر عین تقسیم غیر متناهی دی نو بیا به د اوري دانه او دا غر غټوالی دا به دواړه یو ځای به راشي چې موږ به وایو چې دا غر څومره غټ دی خو غر یو عین دی که نه او د اوري دانه هم عین دی که نه او عین دی چې دا هم تقسیم لا متناهی دی او د هغه چې دی غر تقسیم دا هم لا متناهی دی او د یو څیز غټوالی او د یو څیز کچوالی دا په دې معنی کېږي چې لکه مطلب یو څیز چې دا نور نه تقسیمیږي پوه شو په دې معنی موږ واله کې دا څیز ورکوټی دی ځکه د دې نه 15 اجزا جوړیږي او دا څیز غټ دی ځکه چې د دې نه 10 اجزا جوړیږي نو چې د دې څیز ته چې هم اجزا لا متناهي دي او د دې اجزا هم لا متناهي دي نو بیا به لکه پته نه لګي نو بیا به د اوري دانه او د غر هغه غټوالی دا به دواړه یو شانتي شي او دا خبره خو بداهتا باطله ده چې د غر غټوالی او د اوري د دانې غټوالی دا دواړه یو شان دي نو جزء لا يتجزا خامخا دا به منې چې یاره یو صورت داسې موجود دی چې هغه نه تقسیمیږي اخوا نور تقسیم نه قبلی او چې کله داسې یو ځای راشي چې هغه نور تقسیم نه قبلی دغې ته جزء لا يتجزا وایي څه ورته وایي جزء لا يتجزا وایي لکه پوه شوی به دې معنی لکه پوه شوی لاول به دا خبره ته ځان سره نوټ کې چې دا فلاسفه وایي چې هر عین چې دی نو د دې تقسیم غیر متناهي دی هر عین سره دا هر عین تقسیم غیر متناهي دی نو وایي که د خبره ومنلی شي نو بیا به څه چلو شي د اوري دانه او د غر وړوکې کېدل لوی کېدل دا به لازم را نه شي ولې ځکه چې دانه هم عین دی او غر هم سره عین دی او که د دې تقسیم غیر متناهي دی او دا غیر متناهي په تقسیم باندې دی اجزا غیر متناهي شو لکه پوه شوی به دې معنی وګورئ واشهرها او مشهور دلیل د اثبات د جزء لا يتجزا عند المشایخ د مشایخ بنسبانه وجهان یا په دوه طریقو سره دي الاول نمبر 1 انه لو كان عين منقسما لا الى نهايه کچرته د عین دا منقسم شي غیر متناهی ده لا الى نهايه غیر متناهی ده لکه څنګه چې دا مذهب ته چاره دا فلاسفه ده فلاسفه وایي چې عین به تقسیمیږي لا نهایت له غیر متناهی نو یک چرته دا خبره ومنل شي د دې فلسفه دا خبره ومنل شي کومه خبره چې عین دا تقسیمیږي غیر متناهی تور باندې نو لم تكن الخردله اصغر من الجبل
نو نه بشي د اوري دا دانا ورکوټي د غرنا ولی لأن كل منهما غیر متناهي الاجزاء ځکه هر د دې دواړو نه د اوري د دانې نه او د دې غر نه دا به دواړه متناهي الاجزاء وي ځکه اوري دانا دا هم عین دی او غر چې دا هم سره عین دی او ته د عین هغه اجزاء دا غیر متناهي دي اجزاء غیر متناهي شي والعظم والصغر انما هو بكثره الاجزاء وقلتها او د یوسیز غټواله او د یوسیز وړوکواله دا غو معلومیږي د کثرت د اجزاء او د قلت د اجزاء سره کنه نو چې چې دا هم غیر متناهي اجزاء دي او دا اوري د دانې هم غیر متناهي اجزاء دي نو لکه بیا په پته نه لګي چې لکه غټ پکې کم دی ورکوټه پکې کم دی لکه پوه شو به معنی او دا خبره خو بداهتن باطله ده کنه چې دا اوري دانا دا وړه ده او دا غر چې دا سره لوی دی نو خامخا دا به منی چې دا سیس تقسیمیږي او کله چې یو سیس تقسیمیږي د سیس ته ورسي چې هغه قانون نه تقسیمیږي نو دغه چې نه تقسیمیږي ته څه وایي جزء لا يتجزا لکه پوه شو به معنی لأن كل منهما ذكر رضواننا غير متناهي الأجزاء غير متناهي الأجزاء يندري أذان دي خدمتون کی والعظم والصغر او يسد لواله او يسد ورقواله انما هو بكثرة الأجزاء دا بكثرة الأجزاء او قلة دي سر دي وذلك انما يتصور في المتناهي او دا قلة او كثرت ډیرواله او لګواله دا متصور کی په متناهي سيزونو کې په متناهي سيزونو کې چې لکه یو سیس د سره چې هغه خو نورو نه تقسیمیږي او کله چې یو سیس د سره چې هغه نور نه تقسیمیږي نه دا څه ویل کېږي جزء لا يتجزا لکه پوه شوې به معنی د جزء لا يتجزا لپاره دویم دلیل هغه دغه ده والثاني دویم نمبر ان اجتماع اجزاء الجسم ليس لذاته دلیلونو کې د جزء لا يتجزا د ثبوت لپاره دریم دلیل ده او دغه لپاره دویم دلیل دی په مشهور دلایلو کې دویم دلیل دی په مشهور دلایلو کې څوم دلیل دی دویم دلیل دی هغه دا دی چې د یو څه د اجزا چې دي کنه دا د دې ذات دا د دې ذاتی نه دی بلکې دا وصف دی یو کل دی کل بل دی اجزا نو اجزا د دې ذات نه دی ځکه چې ذات د یو څه نه دا لري کېږي نه لکه موږ وایو اور د اور لپاره دا ګرمواله دا د اور ذات دی د اور سره ذات ته زګه چې اور وی نو دا ګرمواله به خامخاوي د سینې شي کېده چې اور وی او دا ګرمواله نه اور یې دا ګرمواله دا نه وي نو موږ وایو دا هر جسم لپاره د اجزا چې دي نو دا د دې ذاتی نه دي کدا دې ذاتی وي نو بیا خو په دې نه د دې جسم نه بل اجزا لري کېده نشو جدا کېده به نشو نو هر جسم چې نه دې نه د اجزا چې دا لري کېده شي پوه شئ لري کېدی شي او زمونږ په دې خبره باندې یقین دی چې الله تعالی په دې خبره باندې قدرت لري چې یو جسمي او هغه داسې په ټوکړو باندې تقسیم کړي چې د هغې اخوا نور چې دی نه د هغې دغه نه کېږي د هغې تقسیم نه کېږي که چېرته ته وایې چې الله پاک داسې نه شي کولی نو ته خو وایې چې الله پاک لکه نعوذ بالله الله پاک خو جو عاجز دی د دې نه نو الله پاک عاجز نه دی نو هر یو جسم چې دی نه دا تقسیم قبلولی شي او الله تعالی دا قادر مطلق ذات ته نو یو څه دومره تقسیمول چې اخوا د دې نور چې نه دا تقسیم نه کیږي نه کته وی چې لګه د سي کې دې نشي نو وای چې ته د الله په قدرت نه منې پوه شو به معنی لګه پوه شوي اوره والثاني دویم نمبر ان اجتماع اجزاء الاسم چې اجتماع د راجو کېدلو د اجزاء د جسم ليس لذاته دا دې ذاتی کار نه دی دا دې ذاتی ځکه که ذاتی وي و الا که چې ذاتی وي لما قبل الافتراق نو دی به نو قبول کړی جداواله او حال دا دی چې دا جداواله د دې ناراضي یعنی یو جسم د هغې نه خپل اجزاو نه جدا جدا راځي هغه پوه شوئ د جسم نه د اجزا جدا جدا کېدی شي فالله تعالى قادر پس الله تعالی قادر دی علی ان يخلق فيه الافتراق چې پیدا کی بدی کی دسی جداواله بدی کی جداواله الى الجزء الذي لا يتجزا دا دې جزء ته هغه نه تقسیمیږي لان الجزء الذي تنازعنا فيه ځکه هغه جزء کم جزء
جزء لا يتجزا چې موږ جګړه کو پایږي ان امکن افتراقه کچته ته چې د دې جداواله ممکن ده نو لازمت قدرت الله تعالی نو لازم بشه قدرت الله تعالی دفع للعز د عجز د فکول لپاره وان لم يكن او يمكن او کته چې رسي ممکن نه دي يثبت ثبت المدعا نو دا مدعا به زمونږ ثابت شي چې هغه څه شي ده جزء لا يتجزا الګه پوه شو به باندې یلګه پرې باندې پوه شوي چې الله تعالی پرې باندې قدرت لري چې هر یو جسم چې الله پاک پیدا کړی دی د دې نه د ادب د اجزاو کې دومره تقسیم کی چې د دې جز اقوا نور تقسیم اړو کېږي نه یلګه پوه شوي بیا پدې کې دا خبره ده چې یو د الله تعالی قدرت ته د الله تعالی قدرت شامل له ټول ممکنات ته د الله تعالی قدرت شامل له او قدرت د قدرت تعلق ته د محال سره نه وي د قدرت تعلق د سره د محال سره نه وي لکه صفت د علم ده کنه د الله تعالی صفت د علم د تعلق د ممکناتو واجباتو او ممتنعات سره ده لکه الله تعالی د علم په ټولو سيزونو باندې ده یو د الله تعالی په خپل ذات باندې علم په خپل ذات باندې علم د الله تعالی چې الله تعالی په خپل ذات باندې عالم دی دا جدا څه دی لکه تاسو په خبره باندې پوه شئ په دویم دلیل باندې چې دویم دلیل لري چې اجتماع د اجزاء د اجتماع د جسم لپاره ذاتی نه دي کله جسم لپاره ذاتی وي دا په ډیر رسن اړو جدا کېدل بنو د سر نه بیا لري نه اړو جدا کېدل بنو وز دا درې وانه دلیلونه چې کوم وی کنه چې یو دغه په نسبت باندې د حکماو په نسبت د مشهور دلیل او دو مشهور او یو قوي نو دا درې وانه دلیلونه چې دا ضعیف دي اولنې دلیل زکه ضعیف ته و چې دا اولنې دلیل دی ویلو کنه چې لکه قره حقیقیه منګه کیدو په سطح مستوی باندې قره حقیقیه چې دا منګه کیدو په سمانه په سطح مستوی باندې نو هغه یو جز په دې سطح مستوی سره دی ولګي پوه شو به معنی نو د دینه اثبات د نقطې کیږي او اثبات د جزء لا تجزا نه کیږي اثبات د نقطې شنو نقطه عرض ده نقطه سره عرض ده او جزء لا يتجزا چې سره جوهر ده لکه دا جزء لا يتجزا خو د عین قسم ده کنه جزء لا يتجزا څه قسم ده د عین موږ چې عین په دوه قسم ده یا به راځونه مرکب شي سم ده یا به راځونه مرکب نه ناسره جوهر ده پوه شئ نو اولنی دلیل سره چې د چې کره حقیقي چې کله موږ په سطح مستوی باندې کیدو کره حقیقي چې موږ په سطح مستوی باندې کیدو نو د دې سره اثبات د نقطې راځي په دې سره اثبات د جوهر نه راځي او نقطه چې دا سره عارض ده نو کته ځان ما ته په جواب کیوي چې نقطه دا عارض ده او هر عارض د لپاره محل وي نو دې لپاره محل ده کنه دا دغه جوهر ودی لپاره څه شي محل بشي نو وای دا دې لپاره محل ده خو حلول په دوه قسمه ده یو حلول سوریانی ده او یو حلول طوریانی ده حلول سوریانی او حلول طوریانی ورس کل معین فلسفه ویلي ده کنه دا ټکه و بګدا سوالې حلول سوریانی دې ته ویل کېږي چې یو سیز په محل کې داسې حلول وکي چې داغي نبي داغي جداواله ممکن نه وي او دی حال ته اشاره محل ته اشاره کولی لکه تا ته زه مالګه مال چې پوکا تب وبو کې چې چینی پیدا پکې مکس کې زرد موزدین دا جدا کا چې تی مال جدا کا پې تی مال جدا کول شي نو دل کې دی پدی وبو کې دا وبا محل پدی کې د چینی او د پيو دا پکې حلول وکړو په حلول سوریانی سره حلول سوریانی سره ویل کېږي چې دا یو عارض په خپل محل کې داسې حلول وکي چې یو د اشاره بل د اشاره او دغه عارض د خپل محل نه بیا جدا کیږي نو پوه شئ به معنی او حلول طوریانی دي ته ویل کېږي چې یو عارض په خپل محل کې داسې حلول وکي چې هغه په هر جز کې نه وي داخل په هر جز کې داغه نه وي داخل لکه زه مې لکه دا یو خط ماراګاغو نو په دې کې زه مکانه چې دا نقطه ده نو دا نقطه خو په دې کې داخله ده خو په دې کې ټولو کې نه ده داخله نو دا حلول طوریانی ده نو یې کتوي چې نقطه محل ده دا نقطه یو عارض ده او د هر عارض د لپاره محل وي نو موږ وایو چې دا خبره به د حالت جایز وي چې کله د نقطې حلول کړي وي په خپل محل کې په حلول سوریانی سره او حال دا دی چې د نقطې
دی حلول کړی دی په خپل محل کې په حلول طوریانی سره او په حلول طوریانی کې د نقطې ته اشاره کول دا محل ته اشاره کول نه دي نو لہذا دا اثبات د نقطې په دې سره راځي اثبات د جوهر نه راځي نو دا غلولنې دلیل واستاسو ضعیف دی الګه پوه شوي وهي والكل ضعيف درې دلایل چې کوم مشایخ ذکر کړل یو اقوا دلیل او دو مشهور دلایل نو دا الاولنی دلیل دی دا درې ونه ضعیف دي اما الاول الاولنی ولې ضعیف دی فلانه الذي ودنا انما يدل على ثبوت النقطه چې دا دلالت کوي په ثبوت د نقطې باندې دلالت کوي په څه باندې وهو لا يستلزم ثبوت الجزء او دا نه لازمي ثبوت الجزء یعنی ته چې دا به نقطې باندې دلالت کوي نو نقطه عارض ده نو هر عارض سیدن د څه غواړي محل غواړي پوه شوي نو موږ وایو چې لکه تا نقطه ثابته کړله د نقطه خو عارض ده او عارض خو یوازې راځي نه بلکې دې لپاره به ذات وي دې لپاره به جز وي نو وایي دا مستلزم نه ثبوت د جز ته ولې لأن حلولها في المحل ځکه د نقطې د حلول په خپل محل کې ليس الحلول السرياني دا حلول سرياني نه دی چې حلول سرياني صحیح حتی يلزم چې لازم شي من عدم انقسامها دا هغه نه تقسیمېدل عدم انقسام المحل نه تقسیمېدل د محل الګه پوه شو بری معنی حلول سرياني او حلول طوریانی پیژنو حلول سرياني هغه عرض ته ویل کېږي چې په خپل محل کې داسې حلول وکړي چې یو د اشاره بل د اشاره وي یعنی حلول د خپل محل په هر جز کې وي لکه خوږواله د چي او د چینی او د داشان د غبینو یا سپینواله د پيو او طوریانی دي ته وای چې حال د محل په هر ارجوز کې نوی داخل نو نقطه دا صرف یو خط ته پوه شو ویل معنی او خط صرف سطح دا طرف د سطح دی او سطح طرف د جسم دی یا لکه تاسو پوه شو به خبره باندې دا نقطه د دې محل په هر ارجوز کې داخله نه ده اګه داخله وي جو بیا بلکا دې نقطې ته اشاره او محل د اشاره وي خود سینه ده پوه شوي زی